अस्सलाम वालेकुम تاسو ګورئ وایس اف پیپل اور زه یم مشال خان خبرې به کوو د بنو کې چې کومه افسوسناکه واقعیا راپېښه شوې ده په هغې به خبرې کوو د پولیس چوکۍ باندې یو ځل بیا د فتنة الخوارج د طرفه ټارګټ شوي دي او چې کوم یو بارودي ګاډی راغلی دی او د پولیس چوکۍ سره جنګېدلی دی او بیا هغې وجې د هغې چې کوم بلډینګ دی نو هغه ټول راپرېوتلی پهله اطلاعات راتلل چې په دې کې 3 کسان 15 کسان 8 کسان خو بیا ورو اوس چې کوم فاینلی وکتل نو په هغې کې 15 چې کوم ځوانان دي نو هغه شهیدان شوي دي او هغه ټول پولیس اهلکار دي دا 15 کسان شهیدان چې دي نو دا داسې ده لکه 15 کوره پورې لکه دا کیسه یو دوه کورو ته محدوده نه شوه دا 15 کوره په دې چې دی نو هغه وران شول دا 15 خلکو ښځې او بچي ولې متاثره کیږي که موږ وګورو نو په هر جنګ کې پښتانه او بیا د پښتني ښځې او بیا د هغې ماشومان ټولو نه زیات متاثره کیږي اخر امن به کله راځي او د پاکستان افغانستان چې کوم خپلو کې مسله ده او هغې نه عام ولس چې کوم سفر کیږي نو آیا دا مسله به کله حل کیږي موږ ټوله چې کوم ریسپانسیبلیټي ده موږ وایو چې دا زموږ د فوج ریسپانسیبلیټي ده خو که موږ وګورو نو امن راوستل د ټول پاکستان په حق کې ده نو آیا صوبایي حکومت وفاقي حکومت زموږ فوج زموږ پولیس دې ټولو ته پکار دي چې دا په یو پیج باندې شي او داسې یو سټراټیجي او داسې یو پلانینګ وکړي چې دا ترهګري چې ده نو دا بیخي د جړ نه ختمه شي موږ به خبره وکړو چې کوم د افغانستان ځمکه خو د پاکستان خلاف استعمالیږي خو بیا چې کوم د پاکستان طالبان دي تېره ورځې په حیات آباد کې یو ویډیو وایرل شوی وه کوم کې چې یو ویډیو جوړه کړې وه او بیا هغې یو میسج ورکولو دیزي خلکو دپاره نو آیا به دیزي خلکو کې یره پیدا کول وو صوبایي حکومت په هغې باندې څه اکشن اخیستلی شوی هېڅ هم نه صوبایي حکومت په ډېرو څیزونو هم خاموشه دی ګورو مولانا شیخ ادریس صاحب چې کله شهادت نصیب کو نو هغې چې کوم خلکو ټارګټ کړي وو کوم بایک باندې 2 کسانو حالانکه ویډیو هم موجوده ده او بیا دا هم ویل کېدل چې داعش ریسپانسیبلیټي هم قبوله کړې ده چې دا مونږ کړی دی نو آیا په هغې کاروایي ولې نه کېږي صوبایي حکومت ولې خاموشه دی زموږ پولیس که موږ وګورو نو هغوی ولې خاموشه دي په 400 کې په رڼا ورځ باندې یو کس وجل او بیا د هغې په تحقیقاتو کې کار نه کېدل نو دا په صوبایي حکومت یو ډېر غټ سوال دی دې نه علاوه که موږ وګورو نو داسې کیسې هر ورځې مخې ته راځي دا ځوانان شهیدان کېږي بنو کې باجوړ کې لکي مروت کې او دې نه علاوه بیا وزیرستان ولې نو وزیرستان دره چې مې بي هغې ته ټولو نه زیات ایزي اکسس هغه ځای وي او هلته هغې ټولو نه زیات ایزي ټارګېټ جوړه شي دغلته 4 دماکې شوي دي او په 4 دماکو کې 15 خلک شهیدان شوي دي کوم چې دا ملبې لاندې ښخ شوي وو آیا د هغه خلکو فریاد تاسو واورئ هغه خلک امن غواړي امن اخر امن به کله راځي پښتانه به اوس اخر کې حالانکه که دا خلک احتجاج هم کوي دا خلک صوبایي حکومت نه پوښتنه هم کوي سوال هم کوي خو صوبایي حکومت ولې خاموشه دی که موږ وګورو نو کله خبرې کېدې چې د صوبایي حکومت ټولو نه غټ کردار دی بیکاز 18 امندمنټ نه پس ټول اختیارات چې دغه صوبایي حکومت ته ملاو شول نو صوبایي حکومت ولې په دې کې څه کردار نه ادا کوي مولانا شیخ ادریس کیس شو په رڼا ورځ باندې یو کس شهید شو دې نه علاوه نور کسان د ورځې څومره خلک ټارګټ کېږي یو ښکلی ځوان په پیزا شاپ کې وژلی شوی و هغې باندې هم مونږ ویډیو جوړه کړې وه د هغې کور والا سره خبرې شوې وې هغه کس ته انصاف اوسه پورې ولې نه میلاو شو که موږ داسې غټ علما کرام وګورو یا نور سیاسي خلک وګورو نو هغه خو چلو یو غټ کیس وي پای کې به ټایم لګي بټ یو داسې وړې واقعې چې کومې ورځې کېږي او په دې کې ټارګټ کیلینګ کې ورځ تر ورځه چې دی هغه اضافه کېږي صوبایي حکومت نه چې کله پوښتنه وشي چې امن نه راځي یا تاسو سره ریسورسز نشته نو هغوی وایي چې موږ سره ریسورسز نشته موږ ته فنډ نه میلاویږي بټ په صوبایي حکومت سره چې څومره فنډ وو کم بلټ پروف ګاډي دی ته ورکړی شوي وو کم ریسورسز دی ته میلاو شو نو آیا د هغې صحیح استعمال نه کېږي یا هغې ته ورکړی شوي نه دي ټولو نه غټ په صوبایي حکومت دا هم سوال دی ځکه چې کله هغې سره بلټ پروف ګاډي وو هغې سره ټیکنالوجي هغې سره اسلحې نو بیا داسې قسمه واقعات کې چې دی نو هغه کمی راتلی شي اوس چې کوم بنو کې حادثه وشوه نو آیا دا د یوې ورځې مسله نه ده دا د هرې ورځې مسله ده او هر ورځ یو نوی ځای چې دغه ټارګټ کېږي او دا یو پری پلان کېږي ځکه یو داسې ګاډی راتلل داسې چوکۍ متاثره کول او بیا د هغه ځای عام ولس د افغانستان د طرفه چې څومره هم په پاکستان کې حملې کېږي نو هغوی زیاتر سیویلینز ټارګټ کوي او په دې کې زیات د ډرون استعمال هم شوی دی نو آیا ولې دومره ایزي شوه چې د هغې ډرون راځي دلته په پاکستان کې بیا دلته کې چې کوم ډرون وشي نو آیا دا ولې نه ټریس کېږي د دې لوکیشن ولې نه ټریس کېږي
مسله اوس شرطه کې ده نه انټيليجنس بیس اپریشن چې دی هغه خو روان دي. خو دې نه علاوه چې کوم په خپل په پاکستان کې وګورو نو دلته هم د ډیرو خلکو ټکانې دي. آیا هغه خلکو ټکانې ولې نه ټریس کیږي؟ ولې هغې کې آیا دې سره بدونه ټیکنالوژي نه وي؟ کله به چې ایران او د امریکې مذاکرات کېدل نو پای کې به دا خبره ضرور کېدله چې پاکستان د اول د خپلې خاورې نه ګن ختم کړي، بیا دې د نورو ملکونو کې ثالثی کردار ادا کوي. نو سوال هم دا دی چې په پاکستان کې خپله دومره غټه مسله ده او بیا زموږ صوبه زموږ خیبر پښتونخوا چې ده هغه ټولو نه زیاته متاثره شوې ده. کله چې دلته کې اوس د خلکو کاروبارونه دي یو ایمیج داسې جوړ شوی دی چې پښتانه بس ټول دهشتګردان دي او دلته نه چې کوم خلکو کاروبار ځي چېرته چې امن نه وي نو هلته نه کاروبار چلیږي، هلته نه صحت ټیک وي، هلته نه تعلیم ټیک وي، هلته کې هېڅ هم نه چلي بلکې هغه خلک چې دی دلته نه رو پنجاب سایډ ته ځي. نو صوبه الریډي دومره متاثره ده، بیا دلته امن نشته، روزانه قتل و غارت کېږي، یونیورسټیان یې وګورئ هلته پروفیسران په احتجاجونو باندې، صحت نظام چې دی هغه بالکل زیرو دی. نو آیا صوبایي حکومت کوي څه؟ صوبایي حکومت د وفاق نه ګیله کوي چې هغې موږ سره نه کیني. نو آیا صوبایي حکومت ته پکار دي ځکه چې زموږ صوبه ټولو نه زیاته متاثره کېږي، زموږ بارډر هغې سره ډېر نږدې د ټولو نه زیات افیکټ کېږي چې د پښتانه د پښتنو کاروبار افیکټ کېږي، د پښتنو ماشومان افیکټ کېږي، د پښتنو ښځې افیکټ کېږي او په جنګ کې ټولو نه زیات نقصان چې دی نو هغه پښتنو ته کېږي. نو آیا پښتانه اوس هم د صوبایي حکومت نه دا اپیل کوي امن غواړي؟ صوبایي حکومت څونه کردار دی په دې کې؟ ګورننس خو الریډي ټولو ته پته ده چې د هغې ګورننس څنګه دی، خو بیا که خبره په امن باندې راشي نو صوبایي حکومت په امن باندې یا په داسې کیسو کې ولې خاموشه شي؟ مولانا شیخ ادریس کیس که مونږ خبره وکړو نو په هغې کې جمعې په ورځ ډېر نه غټ احتجاج شوی و. په کار ده چې په هغه کیس کې انویسټیګیشن چې دی هغه نور هم تیز شوی و، خو اوسه پورې په هغې کې هېڅ کار نه دی شوی او بیا داسې بنو کې چې وکړو نو ایکسپیکټډ کوو او صوبایي حکومت ته موږ دا اپیل کوو چې کایندلي تاسو یو داسې پلانینګ یو داسې سټریټیجي جوړه کړئ چې په دې خاوره په دې ځي باندې امن راشي او د کم خلک چې د خیبر پښتونخوا نه وځي چې هغې دلته په خپله خاوره باندې پاتې شي، د دې ځي کاروبار چې د هغه ښه شي، د دې ځي تعلیم، د دې ځي صحت. او نیکسټ ویډیو پر راکوئ. ماته اجازه خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. الله حافظ.